الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم حاضرین کرامو، الحمدللہ والمنہ چې یو خوا د رمضان المبارک میاشت ده او بل خوا د جمعې مبارکې ورځ ده. دا دواړه ډېر لوی سعادتونه لري. الله دې برکات زموږ د ټولو نصیب کړي. حدیث شریف کی راغلی دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی اثنان لا يعذبان فی قبورهم، دو قسم خلق دی چې هغوی ته په قبرونو کې عذاب نه ملاویږي. هغه دو قسم خلق داسې دي چې یو د هغوی نه من ماتا فی یوم الجمعة، څوک چې د جمعې مبارکې په ورځ باندې وفات شي، د جمعې مبارکې د ورځې د برکت نه الله پاک هغه د عذاب قبر نه محفوظ ساتي. او دویم نمبر هغه څوک ومن مات فی شهر رمضان، څوک چې د رمضان مبارک په میاشت کې وفات شي، مؤمن مسلمان، الله د رمضان د خاطر هغه د عذاب قبر نه محفوظ ساتي. دا هغه مبارک میاشت ده چې دا ځان سره ډېر ډېر برکتونه راوړي. موسی علیہ السلام ته الله پاک وفرمایل چې زما خوږه پیغمبره
إني أعطيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم النوراني زبد نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته دوه رڼاګانې ورکوم کې لا يضرهم ظلمتان چې دوه تیارې هغوی ته ضرر ونه رسوي زه به هغوی ته داسې دوه رڼاګانې ورکوم چې د هغې د برکته به دوه تیارې دوی ته ضرر نه رسوي حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک تا عرض کئی ومن نورانی اغدور ناگانی کمی چی دا محبوب علیہ السلام مبارک امت تبے ورکے او دا دو تیرو دا ضرر نبے پہ بچ سات واللہ پاک جل مجدہو ورطو فرمائل چی قال نور القرآن و نور رمضان یو دا قرآن رنا دا و بل دا رمضان المبارک رنا دا نو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائل چی الہا رناگانی خمی و پیجن دے ومز ظلمتانے اگر دو تیاری کمی یوید چی دو رناگانو دا برکت با اتدا اگر دو تیارو دا ضرر نا بچ کے نو رناگانی خمیو پی جندی لیکن اگر تیاری نا پی جنم نو اللہ پاک جل جلالہ ورطو فرمیل چی قالا ظلمت القبر و ظلمت یوم القیامہ یو دا قبر تیارا دا و بل دا قیامت دا ورزی تیارا دا زبد نبی علیہ السلام امت تو دا غدو رناگانو پا برکت باندی دا غدو تیارو دا ضررن بچ ساتو دا طولی خوبی دا دی میاشت مبارکی دی پدې کې د قرآن تلاوتونه کیږي ختمونه کیږي مونږ او تاسو د مذهب منون کی خلق پدې کې هر شپه په جمع هم که یو سړي نه جمع لاړه شي عذر راشي نو ځان لیم کولی شي 20 رکعاته تراویح کوو ځکه چې زمونږ په مذهب کې بلکې څلور واړه مذهب په دې باندې متفق چې تراویح 20 رکعاته او څوک چې 8 رکعاته ګڼي نو هغه په مغالطه کې دي ځکه چې نبی علیہ السلام مبارک با دا 8 رکعات چې دي دا به د شپې قیام کولو نفل به کول دا به پر رمضان کې کولو بغیر د رمضان نه به کول اخو بیا خبره ده دی هم په اخیری عشره کې قیام اللیل په حرمین شریفینو کې کوي نو تراویح 20 رکعات شوي وي او بیا هم په 3 بجې قیام اللیل ته ودرېږي چې شپې اوږدې وي لہذا هغه 8 رکعاتو باندې بیا دی 2 غنټې ټیم اخلي نو چې دا 8 رکعات تراویح وې نو بیا به دی قیام اللیل نه کوو بلدار چې تراویح دا جمع د ترویحتون دا او ترویحه علا ورته وایي چې 3 رکعاته وشي
د څلور رکعاتو کې بیا خلک لږ دمه کوي که نه راحت مومي ځکه ورته ترویحه وایي او چې کله دو ترویحې شي نو هغې ته ترویحتانې وایي تراویح ورته نه وایي نو چې اته رکعاته شي نو ترویحتانې پکار تراویح دا جمع ده او قل د جمع ثلاثه وي درې وي د دریو نه جمع شروع کېږي پکار ده چې 12 رکعاته وي بیا به ورته تراویح وي اتو ته څوک تراویح نه وایي ځکه دا دوه دمې شوي ترویحتن ترویحتانې او بیا التراویح نو ترویحتن یو دمی ته وایي د څلورو رکعاتو ترویحتانې دوه ته وایي اتو رکعاتو تراویح چې دی دا جمع ده او اقل د جمع ثلاثه وي د دریو نه جمع شروع کېږي نو موږ چې شل یادو نو که 12 شي او که 14 شي او که شل شي خو تراویح ورته وایي خو اتو رکعاتو ته تراویح نشي ویلی اوس مونږه تراویح کوو شل رکعاته کوو په ټوله میاشتې کوو مجالس الابرار کې یو روایت د حضرت علی کرم الله وجهه را نقل کړی دی دغه روایت لږ په غور سره واورئ عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه د حضرت علی کرم الله وجهه نے روایت دے انه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل التراويح في شهر رمضان دے مبارک فرمائی چې د نبی علیہ السلام نه سوال وکړیش د رمضان د تراویح د فضیلت په باره کې نو حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک بیا هغه سائل ته دې جواب ورکړي وی فرمایل فقال يخرج المؤمن من ذنبه في أول ليلة كيوم ولدته أمه لنبیش پا دا رمضان المبارک چراشی او دا کم مسلمان پاگئی کے تراویح ہوگی پا لنبیش پا دا لنبیش پا تراویح کولو باندے دا مومن مسلمان چے دے دے دا گنانا دا سی پاک شیلکا پا دا ورس چی خپل مور زیگولی وی لکا مور نا چی پیدا شوی او کله چې څوک مور نه پیدا شي په هغه باندې ګناه نه وي هغه ته موږ معصوم وایو نو په اوله شپه د رمضان المبارک د میاشتې چې کله د مؤمن مسلمان تراویح وکړي نو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یخرج المؤمن من ذنبه فی اول لیلة کیوم ولدته امه دې د ګناه نه داسې پاک شي لکه چې په دغه ورځ باندې مور زیږولې وفي الليلة الثانية کله چې دویمه شپه راشي دې پاره کې هم تراویح وکړي یغفر له ولابويه ان كانا مؤمنين الله په دویمه شپه د تم مغفرت نصیب کوي او د مور او پلار تم مغفرت نصیب کوي په شرط د دې کې د مور او پلار د دواړو مؤمنان وي نو هم دته الله مغفرت نصیب کوي او هم چې دې د مور او پلار ته الله مغفرت نصیب کوي وفي الليلة الثالثة کله چې درېمه شپه راشي ينادي ملك من تحت العرش استخلص العمل
غفر الله ما تقدم من ذنبک. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چې کله درېمه شپه راشي یو فرشته د عرش د لاندې ودرېږي او آواز کوي چې اے د الله بندا دا خپل عمل دل خالص کا د خدای د رضا د پاره کوا ځکه غفر الله ما تقدم من ذنبک الله ستا مخکنی ټول ګناهونه وبخل الله ستا ټول ګناهونه مخکنی وبخل بیا چې ده وفي الليلة الرابع سلورم شپه چې راشي له من الأجر مثل قراءة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. فسلورم شپه چې دې تراویح وکي الله د په عمل نامه کې دومره اجر او ثواب لیکي لکه د چې د تورات د زبور او د انجیل او د قرآن تلاوت کړي. الله د دې سلور واړو کتابونو د تلاوت ثواب د په عمل نامه کې لیکي. وفي الليلة الخامس کله چې پنځم شپه راشي او پاغې کې هم د رب ذوالجلال عبادت وکي تراویح وکي اعطاه الله تعالى مثل من صلى في المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى. الله د پنځم شپې د تراویح کولو په برکت باندې د په عملنامه کې دومره ثواب لیکي لکه چې د مونږ په بیت الله شریف کې کړی وي، مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې کړی وي او په مسجد اقصی بیت المقدس کې کړی. او تاسو ته پته ده چې یاره په مسجد حرام کې یو مونږ په 1 لاکھ باندې قبلي او په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې 2 روایت دي، یو د 50,000 د منځونو ثواب، بل دې د 0 منځونو ثواب. او د بیت المقدس باره کې دي چې څوک په بیت المقدس کې یو منځو کې نو الله د 50,000 منځونو ثواب ورته په عمل نامه کې لیکي. نو مطلب دا دی چې دا دومره ثوابونه ورته په دغه د 5 شپې په تراویح باندې په عمل نامه کې لیکلی شي. وفي الليلة السادس کله چې شپږم شپه راشي او دې بیا د الله په حضور کې ودرېږي تراویح وکي اعطاه الله تعالى ثواب من طاف بالبيت المعمور ويستغفر له كل حجر ومدر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې په شپږم شپه باندې کله دی د الله جل جلاله په حضور کې تراویح وکي نو رب ذوالجلال دته دومره ثواب ورکړي لکه څوک چې د بیت المعمور شریف نه طواف وکي. بیت المعمور په 9 اسمان کې د فرشتو کعبه ده. دارنګي څومره په دنیا کې چې کانی دی او کډوټي دی دا ټول دله د مغفرت دعاګانې د الله په حضور کې وایي. اور حضور علیہ السلام فرمایي ويستغفر له كل حجر ومدر. حجر کانی ته وي او مدر لوټي ته وایي. نو دا څومره په دنیا کې چې کانی دی او لوټي دا ټول ول د الله په حضور کې د مغفرت دعا غواړي. وفي الليلة السابع کله چې 9 شپه راشي فكأنما أدرك موسى ونصره على فرعون وهامان. په 9 شپه چې دی الله ته ودرېږي او د الله عبادتو کې تراویح وکي دومره ثواب ورته ملاويږي لکه چې دې کس د موسی علیه السلام امداد کړي په مقابله د فرعون او د هامان. نو چې د موسی علیه السلام سره څوکه پوګه ولاړی او د فرعون او د هامان مقابله کې الله بدل څومره اجر او ثواب ورکړي.
نبی کریم علیہ السلام مبارک فرمائی وفی اللیلۃ الثامن کله چې اتم شپه راشي او دې په اتم شپه تراویح وکړي نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمای اعطاه الله تعالی ما اعطى ابراهیم علیه السلام الله د په عمل نامه کې د ابراهیم علیه السلام د عمل غوندې ثواب ولي او ابراهیم علیه السلام چې دی الله دا غډیر او صاف په قران کې بیان کړی لہذا هغه زمونږ د ملت مشر تیر شوی مونږ دغه په ملت باندې الله د ابراهیم علیه السلام د عمل غوندې ثواب دی مومن مسلمان ته په عمل نامه کې دی وفي الليلة التاسع کله چې نهم شپه راشي فكأنما عبد الله تعالى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم الله ورته دومره اجر ورکوي لکه د چې د نبی علیه السلام غوندې عبادت د الله کړی او د هغې غوندې عبادت څوک کولی شي خو ثواب ورله دومره ورکوي لکه چې د دومره عبادت کړي لکه نبی علیه السلام مبارک چې څنګه کړی هغسې ثواب ولا الله ورکوي دا ټول برکت د رمضان دی او د صاحب قرآن صلی الله علیه وسلم وفي الليلة العاشرة کله چې لسمه شپه راشي په لسمه شپه دی د رب ذوالجلال عبادتو کې تراویح وکړي یرزقه الله خیر الدنیا والآخرة الله د دنیا او د آخرت خوبی او خیرونه ورته په جوړی کې واچي ورته نصیب وفي الليلة الحادية عشرة یولسمه شپه چې راشي او دې د الله عبادتو کی تراویح کی یخرج من الدنیا کیوم ولد من بطن امه دې چې د دنیا نه ځینو داسې به د ګناه نه پاک وي لکه چې د مور د ګېډې نه پیدا شوي وفي الليلة الثانية عشرة کله چې دولسمه شپه راشي او دې د الله عبادت وکړي نبی علیہ السلام فرمائی جاء یوم القیامت ووجهه کالقمر فی لیلۃ البدر وی یولسم شپې د دولسم شپې د عبادت په برکت باندې الله پاک د دومره خوبي ورکوي چې کله دې د قیامت په ورځ باندې د قبر نه پاسي میدان محشر ته راشي نو دا مخ به داسې ځلیږي لکه د څوارلسمې شپې سپوږمۍ د څوارلسمې شپې د سپوږمۍ غوندې به مخ ځلیږي او میدان قیامت ته به را رواني نو ټول خلک به یې پېژني چې دا څومره لویه هستي ده دا د دولسمې شپې د رمضان المبارک د تراویحو د برکت وفي الليلة الثالث عشرة کله چې دیارلسمه شپه راشي او دې پکې د الله عبادت وکړي جاء یوم القیامت آمنا من کل سوء د هر یو بدۍ نه به په امان باندې وي د میدان قیامت ته به را روان د دغه شپې د عبادت د برکته وفي الليلة الرابع عشرة کله چې څوارلسمه شپه راشي جاءت الملائكة يشهدون له أنه قد صلى التراويح فلا يحاسبه الله يوم القيامة څوارلسمه شپه باندې چې دی کله د الله پاک عبادتو کې تراویح وکړي نو بیا په دغه شپه باندې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي یو ملائکه راشي جاءت الملائکة فرشتي راشي یشهدون له د پاره گواہی ورکړي چې انه قد صلى التراويح چې د تراویح ادا ک تراویح وکي فلا يحاسبه الله يوم القيامه الله به سره د قیامت پر ورځ باندې حساب کتاب نه کوي سبحان الله وفي الليلة الخامس عشرة او پنځلسمه شپه چې راشي
او دې پکې تراویح وکي یصلی علیه الملائکۃ وحملۃ العرش والکرسی د 15 شپې د تراویح د کولو د برکته په د باندې یعنی ټول ملائکی او هغه فرشتو چې چا عرش په خپل وګونی ولې دي او چا چې کرسی د الله نیولې ده هغه ټول فرشتي په د باندې د الله تعالی رحمت را لېږي او د فرشتو د پاره د صلات یعنی مطلب دا دی چې نسبت راشي نو هلته هغې د پاره د مغفرت دعا غوښتل وي یعنی دا ټول فرشتي د الله په حضور کې دعا د مغفرت غواړي وفي الليلة 16 کله چې 14 شپه راشي او دې پاره کې د رب ذوالجلال عبادت کی تراویح کی كتب الله له براءة النجاة من النار وبشارة الدخول في الجنة الله دته په عملنامه کې اولی کی چې د جهنم د عذاب نه بری شو آزاد شو او زیر ورته د جنت د داخلي اولی کی په خبر اورسي نو ویړون د خدای سغواړي خود بسترګي غواړي یو طرف ته نجات د جهنم نه ملوي شي او بل طرف ته بشارت د جنت ملوي شي نو دین ور سغواړي وفي الليلة 17 کله چې ولسم شپراش او د تراویح وکي يعطي مثل ثواب الانبیاء الله تعالی جل جلاله د 1,30,000 کما زیات انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات د اعمال غن ثواب د تپامنامه کې وفي الليلة 18 کله چې اتلسم شپراش او د الله پاک په حضور کې تراویح وکي نادا ملکن نو یو فرشتہ आवाज کوي یا عبد الله اے دا الله بندا ان الله رضی عنک وعن والدیک الله تانم راضی دی استاد مور او پلار نام راضی سبحان الله دا فرشتہ ورلا आवाज ورکي وفي الليلة 19 کله چې 19 شپه راشي په 19 شپه باندې چې د تراویح وکي ځکه کله چې 19 شپه راشي او د تراویح وکي په 19 شپه باندې يرفع الله تعالی درجات ته فی الفردوس الله جل جلاله د 19 شپې د تراویح کولو په برکت باندې په جنت الفردوس کې د درجې اوچتي سبحان الله او د جنت اته طبقات دي یعنی اته جنتونه دي او په دې اتو واړو کې جنت الفردوس چې دا ډېر اعلی طبقه ده د جنت او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې تاسو کلم د الله پاک جل مجدوه نا د جنت سوال کوي نو جنت الفردوس ته نه غواړي سبحان الله ځکه جنت الفردوس کې دا کمال لې چې دا څومره عمارتونه دي څومره ونی دي او د څومره آبادی دي دا ټول الله د نور نه جوړې کړي او بل دا جنت الفردوس دا ظرف دی ظرف لوغي ته وای نو دا ظرف دی د صد پاره د الله د دیدار د پاره چې د الله دیدار ملاويږي په جنت الفردوس کې به ملاويږي نو تاسو د الله نه جنت الفردوس دعا واړئ وفي الليلة 20 کله چې شلم شپراش او د تراویح وکي يعطي ثواب الشهداء والصالحين الله د شهیدانو د اولیاء د عبادت او د شهادت ثواب د په عملنامه کې دي دا د نبی علیہ السلام د امت سره د الله مهرباني وفي الليلة 21 کله چې 20 شپه راشي او دې بیا د الله جل جلاله
په حضور کې ودرېږي او دې تراویح کوي یبن الله تعالی له بیتا فی الجنة من النور الله دل په جنت کې د نور یو کور جوړ کی په جنت کې ول د نور کور جوړ کی وفي الليلة 22 دویشتم شپه چې راشي او دې پکې بیا ودرېږي د الله عبادتو کې تراویح کی جاء يوم القيامة آمنا من كل غم وهم دې چې د قیامت په ورځ میدان محشر ته راځي نو د هر یو غم او د هر یو فکر نه بده الله تعالی جل جلاله چې دې په امن باندې ساتي وفي الليلة 23 کله چې درویشتم شپه راشي او دې بیا د الله په حضور کې ودرېږي او دې تراویح وکي نبی کریم علیه الصلاۃ والتسلیم فرمایي چې بن الله تعالی له مدینه فی الجنه الله دل په جنت کې یو خار جوړ کی سبحان الله په مخکینه کې ولا صرف کور د نور جوړ کی اوس ولا په جنت کې خار جوړ کی نو چې یو طرف ته د کور مالک او بل طرف ته د خار مالک نو بیا به څومره کمال دا الله جل جلاله رحمت ډیر وسیع دی کمې پکې ناراض دا چې هر یو لداتې جوړي هیڅ کمې ناراض وفي الليلة 24 سلیریشتم شپه چې راشي او دې د الله پاک جل جلاله په حضور کې ودرېږي تراویح کوي کان له 24 دعوة مستجابة په سلیریشتم شپه چې دې د الله پاک جل جلاله په حضور کې تراویح وکي نو رب ذوالجلال د سلیریش دعاګانې قبلای سلیریش دعاګانې په سلیریشتم شپه بیا ځان له سلیریش دعاګانې منتخبې کوي هغه وغواړي الله پاک نه دا یقین ساتي چې الله به د سلیریشتم شپې د برکت زما سلیریش دعاګانې قبلای وفي الليلة 25 پنځشتم شپه چې راشي او دې بیا ودرېږي د الله عبادتو کې يرفع الله تعالی عنه عذاب القبر الله دنه عذاب قبر لري کی چې دې کلم وفات شي په د عذاب قبر نه وي وفي الليلة 26 کله چې شپږویشتم شپه راشي او دې بیا د الله حضور کې ودرېږي تراویح وکي يرفع الله له ثواب 40 عاما الله تعالی جل جلاله دغه شپږویشتم شپې د عبادت په وجه د تراویح په وجه باندې رب العالمین د په عمل نامه کې ثواب د سلويخت کالو اولی کی و علیین تے براوخی جائی يرفع الله له ثواب 40 عاما اللہ تعالی جل جلالہ چی دے دتا دا سلويخت کال دے عبادت ثواب عملنامہ کی اولی کی او علیین تے وخی جی علیین تقبل شوی عبادت کی جی پا خبر اور رسید وفي الليلة 27 ويشتم اشپچ راشي ليلة القدر جاء يوم القيامة على الصراط كالبرق الخاطف دو ويشتم شپې د تراویح د برکت الله د سره دومره مهرباني کوي چې کلم دې په پوری صراط باندې تیریږي د بجلی د پړق باندې به تیر شي وفي الليلة 28 تیشتم شپه راشي د الله په حضور کې تراویح کی يرفع الله تعالی له درجة في الجنة الله دل په جنت کې درجه اوچته کی او د یوې درجه اوچته دل په جنت کې دا دومره لوی کمال دی چې لکه د سړی چې د یو اسمان نه بل اسمان ته خي نو الته درجه ملاوي دل دا ډېر لوی کمال دی الله دې زموږ ټول نصیب وفي الليلة 29 کله چې نهویشتم شپه یو کم دیرشم شپه راشي او دې د الله په حضور کې ودرېږي تراویح کی اعطاه الله تعالی ثواب 1000 حجة مقبولة الله د زر قبول شو حجونو ثواب د په عمل نامه کې ولي
وفي الليلة الثلاثين کله چې دیرشم شپه راشي اخیری یقول الله تعالی یا عبدی کل من ثمار الجنة واغتسل من ماء السلسبیل واشرب من الكوثر انا ربك وانت عبدی په دیرشم شپه ورته د رب ذوالجلال د طرف نه آواز راشي چې یا عبدی اے زما بندا اوس چې الله درته وایي چې زما بندا د دې نه به اوچت مقام بل وي مونږ خو وایو اے زمونږ رب اے زمونږ ربا خو چې محبوب درته وایي چې اے زما بندا دا ډېر لوی کمال نو آواز راشي چې یا عبدی اے زما بندا کل من ثمار الجنت د جنت د میوجاتو نه خورا واغتسل من ماء السلسبیل او د سلسبیل د اوبو باندې لامبا واشرب من الكوثر د کوثر وبس کا انا ربک وانت عبدی وزستا پروردگار معتزما بندای درود شریف په نبی علیہ السلام وای اللهم صل علی سیدنا